اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیر بیا تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات نیکی هلی. امید کوم خوشاله به د خپل ژوند او مزي او خوندونه اخلي. ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو پته دا چې ساجد علي او تاسو بالکل आवाज اورید ملا کندرګي ټي وي د پیج نه بالکل نیخ په نیغه باندې. ګران اوریدونکو د ډیر تقریبا د 2 ورځې وشولي او ماته مختلف کالز راځي، مختلف میسجونه راځي او هغوی سه ډېرې ښکلې خبرې هم کوي. دغه تاسو سره هم شیر کوم. دغه نه مخکې که تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو کاینډلي زما دا چینل سبسکرایب کړئ، یو لایک ماته خامخا راکړئ. ستاسو څه قسمه پوښتنه وي، څه قسمه سوال وي نو بالکل تاسو زما په کمنټس کې کولی شئ. خبرې به موږ نن په دې باندې کوو چې کوم د احساس پروګرام دی، کومه چې قرضه ورکوي په هغې باندې چې مخکې ما 2-3 ویډیوګانې جوړې کړې وي، هم په هغې باندې څه سوالات دي. دغه سوالاتو جوابات به تاسو له در کوم. خو اول مختصر تاسو ته دا وایم چې کوم زمونږ هغه خواږه اوریدونکي چې کوم ته په واتساپ باندې رابطه کوي، ماته ټلیفون کوي، ماته میسج کوي، نو هغوی ته هم دا یو پیغام ورکوم او د هغوی ټولو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی موږ له دې جوګه ګڼي چې یاره زموږ نه تپوسونه کوي. یو نیم پکې داسې وي چې هغه خفه هم شي، د هغوی څه سوالات داسې وي چې یاره موږ میسج لیږو میسج نه ځي. دویم دا چې یاره موږ میسج لیږلی دی د اوسه پورې ریپلای رانله. او دریم دا وایي ته چې کومې خبرې کوې نو دا خبرې بالکل زموږ په ذهن کې راځي نه، لکه مطلب دا چې ته دروغ وایي. نو ګران اورېدونکو نن به تاسو زه له ثبوت سره ښایم چې یاره موږ کومه خبره کوو، ځکه چې موږ پښتانه یو او کله چې پښتانه دروغ شروع کړي نو بیا د هغوی د یو بل هغه یقین او اعتبار ختمیږي. او دویمه دا چې کله موږ لکه زه په خپله باندې که زه دروغ ویم نو لکه ما ته فایده څه ده، لکه ماته به د هغې نه کوم داسې یو فایده راځي که تاسو میسج ولېږلو که وم نه لېږلو، که تاسو پیسې واغستې که وم نه غستې، لکه ماته داسې فایده راځي نه. خو بیا هم زمونږ وایو چې یاره موږ څه ناڅه د میډیا نه خبرېږو نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې یاره موږ د خپل پښتانه هم پوه کړو. دغه رنګې زموږ چې کومې تورسرې خویندې په کورونو کې ناستې دي هغوی هم د دې حق لري چې هغه موږ پوه کړو، هغوی هم ځان له څه کاروبارونه روان کړي. ولې چې نن سبا مهنګایي ډېره زیاته سیوا ده. د بالکل په یو انسان لکه مطلب دا چې په یو کار باندې کاروبار، یعنې په یو کار باندې هغې باندې ژوند تېرول دا ډېر زیات مشکل وي. نو ګران اورېدونکو ویډیو به نن اوږدېږي خو نن به تاسو سره خلک څنګه وایي صفا خبرې به نن کوو. نو کومو کسانو چې ما ته رینګونه کړي دي او کومو کسانو چې زما نه تپوسونه کړي دي هغه ټولو ته به جوابونه هم ورکوم. او خاص کر دا ویډیو د هغه کسانو لپاره جوړوم چې کومو کسانو ویلي دي چې تاسو پکې دا میسجونه کم کوئ، د تاسو دروغ ووایئ او هسې ویډیوګانې جوړوئ، نو لکه داسې خبره بالکل نه ده. په دغه باندې به خبرې اترې کوو. د دې نه مخکې که زموږ دا چینل دی بیا هم تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو کاینډلي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ له یو لایک خامخا راکړئ. تاسو ګورئ ګران اورېدونکو په دې سکرین باندې به تاسو ته ښکاري ما په خپله باندې زما چې کوم شناختی کارت نمبر دی هغه ما لیږلی دی. په وګورئ په دې کې تاسو ته به ښکاري په 5771 ته او ما په 1 جنوري 2022 باندې لیږلی دا زما شناختی کارت نمبر دی په 20 PM باندې. او د هغې نه پس ما ته چې کوم میسج راغلی دی هغه هم تاسو په سکرین باندې ښکاري، لیکلي دی وایي معزز شهری کامیاب پروگرام کے انتخاب پر آپ کا شکریہ، ہم آپ کی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد جلد ہی آپ سے رابطہ کریں گے. نو که تاسو خیال کوئ ما 25-20 باندې PM باندې دا میسج لیږلی دی او 25-21 PM باندې ما ته واپس ریپلای راغلی ده. نو دې نه به تاسو پوه شوئ چې واقعي زما چې کومې خبرې دي یا زه چې کوم پیغام تاسو له در کوم نو دا به زه بالکل رښتیا وایم. او د دغه نه مخکې دغې نه پس که تاسو خیال وکړئ نو په 21 PM نه پس بیا واخلئ په 11:46 PM باندې بیا ما ته میسج راغلی وایي معزز شهری کامیاب پاکستان پروګرام کے لیے آپ کی درخواست مسترد کر دی گیا ہے، شکریہ. اوس د دې هم تاسو ته دا جواب میلاو شوي چې زما د احساس چې کومې پیسې دي دا نه کېږي. د هغې مین وجه دا ده چې زه په خپله باندې سرکاري ټیچر یم نو د هغې وجې نه زما دا پیسې نه کېږي دونه پورې ما ته خپله اندازه لګي. خو د دې ښودلو مقصد مې دا و تاسو ته چې صرف ستاسو یقین راشي چې واقعي ما خپل شناختی کارت نمبر لیږلی دی په 20 باندې، ما ته چې میسج راغلی په 21 باندې او دغه رنګې زما د چې اخري کوم میسج راغلی دی په 11:46 باندې. زیات ملګري دا وایي چې موږ میسج وکړو موږ ته ریپلای نه راځي نو خبره به بالکل دروغ وي. ولې به تاسو ته ریپلای نه راځي د هغې څه وجوهات دي، وجوهاتونه به تاسو ځان پوه کوئ. ولې چې پښتانه خبرې تل ته به ځان رسوئ نو بیا به تاسو کامیاب یې. ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې که تاسو میسج ولېږلو، تاسو خپل شناختی کارت نمبر ولېږلو او په هغې کې تاسو ته ریپلای را نه شي نو د هغې 2-3 خبرې کیدای شي. دغه بره لینک ته باندې تاسو کلیک کړئ، زما چینل ته به لاړ شئ، هلته پوره تفصیلا ما لیکلي دي چې یاره څه مسله دي، خو تاسو مختصر دلته هم شیر کوم. تاسو چې د کوم میسج لکه تاسو پر ایگزامپل د ټیلینار نه څه کوئ میسج لیږئ او د ټیلینار صرف په نوم باندې ټیلینار نو د دې د نیټورک تاسو چینج کړی وي نو بیا هم تاسو مسله راتلی شي. دویمه دا که تاسو د ټیلینار نه میسج لیږلی وي او تاسو ته ریپلای نه راغلی نو خیر د زونګ نه ولېږئ،
جیز نه ولګي د بل یو شي نه ولګي خو خامخای ولګي څلورمه دا که تاسو ته ریپلای لیټ راځي نو د هغې څه خاص خبره نه ده که نن دی که سبا دی خلک څنګه وایي اختر پټ میړه نه دی که نه راځي به خامخا یو ورځ به تاسو ته میسج راشي نو ما تاسو ته ویلو چې کم نه کم د هغې ټیم چې کم دی یو هفته به دا اخلي سره چې موږ زمونږ علم څونه وایي او که چاته میسج رانلی نو په دې کې دا هم ګناه شته دی نه چې یاره تا کومې خبرې کړي دا دروغ تا کړي دي ولې زما پیغام دی تاسو درکول عمل کول هم ستاسو کار دی خو تاسو به یقین کوئ نو هله به ستاسو کار کېږي کله زه په یو شي باندې یقین نه کوم بیا زموږ کار شان کېږي نه ګران اوریدونکو بالکل تاسو به خفه کیږئ به نه نن چې کومې خبرې دا بالکل شان ستغې هم وي خو اني هاو هغه کسان په دې باندې پوهېږي چې کوم کسانو ما ته ټلیفونونه کړي دي او هغه دغه ګیله مانه کوي چېرې ته ویډیوګانې کومې جوړوې نو دا دروغ وایي که نه نو دروغ نه ما تاسو ته خپل پرسنلي دا دی وښودلم چې زما نه کېږي ما تاسو ته مخکې ویل په مخکې ویډیوګانو کې ما تاسو ته ویلي دي چې کوم کسان نه کېږي د هغوی هم ښکاره پته لګي چې د کوم کسانو کېږي هم تاسو ته میسج راشي د کوم کسانو چې کېږي د هغې میسج به تاسو راشي تاسو به ډایرکټ وایي چې تاسو خپل اکاونټ کولاو کړئ نو دا د هغه کسانو دپاره دا ویډیو و چې کوم کسانو لږ شان نیګیټیو سوچ لرلو نو بالکل تاسو به خفه کېږئ نه زموږ پښتانه وروڼه یې انشاءالله موږ چې کوم نوي نوي معلومات راځي تاسو یې په دې پیج باندې شیر کوو دغه سره به د خپل ځان ډېر زیات خیال هم ساتئ او بیا هم ستاسو څه قسمه سوال وي څه قسمه پوښتنه وي څه قسمه تاسو زما نه ګیله وي نو بالکل تاسو ما ته په کمنټس کې هم ویلی شئ خو زما به ستاسو نه یوه دا ګیله چې تاسو زما چینل سبسکرایب کوئ نه یا ماته لایک نه راکوئ یا ماته کمنټس نه کوئ نو په هغې باندې به زه بالکل خفه کېږم انشاءالله تر د هغه نوي ویډیو پورې په الله م سپارم د خپل ځان ډېر زیات خیر ساتئ خپرولو ورکړئ اجازت د لوی الله په امان